بسم الله الرحمن الرحیم. السنن الراتبه، سنن رواتب. سنن رواتب دا هغه سنت دي چې د فرض منځونو مخکې او وروسته دا کېدلی شي، چې دا تقریبا 12 رکعاته دي. د دې فضیلت حدیث کې راغلی دی، د ام حبیبی رضی الله تعالی عنها روایت دی چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي ده. دا فرمایي ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه واورېدل چې فرمایلي چې ما من عبد مسلم یصلی لله کل یوم 12 رکعة تطوعا. ونشته د هیڅ یو مسلمان مؤمن چې هغه په ورځ کې د الله د رضا دپاره 12 رکعاته منځو کې غیر الفریضه، چې دا نفلي منځ دی، فرض نه دی، الا بنى الله له بیتا فی الجنه، مگر الله سبحانه وتعالی به د دې انسان دپاره په جنت کې یو کور جوړ کړي. او الا بني له بیت فی الجنه، یا راوی وایي چې داسې الفاظ دي چې جوړ به کړی شي د دې انسان دپاره په جنت کې یو کور. دا 12 رکعاته سنن رواتب چې د سحر د مونځ نه 2 رکعاته مخکې دي، 4 رکعاته د ماسپښین د مونځ نه مخکې دي او 2 رکعاته ترې وروسته دي، 2 رکعاته د ماښام د مونځ نه وروسته دي او 2 رکعاته د ماخوستن د مونځ نه وروسته دي. په دې 12 رکعاته مونځ باندې چې انسان یې همیشه کوي، هره ورځ کوي، صرف په سفر کې نبی صلی الله علیه وسلم دا پریښي دي. الله سبحانه وتعالی به په دې باندې د دې انسان دپاره په جنت کې یو کور جوړوي.